صحابی فرمای یو صحابی راغی قربان ډیر زیات پریشان حال یم غریب یم ورځ په ورځ تنګېږم نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل په ما باندې 1500 ځله درود شریف ووایه الله به د دې په برکت سره مالداری کړي. راوی فرمایي چې دغه صحابي چې خلکو نه بیا قرضونه اخیستل خدای پاک دومره په لږ وخت کې ښه کړو چې بیا به د خلکو له قرضونه ورکول درود شریف په برکت سره. درود شریف یو داسې عمل دی او دا نه بلکې صحابي حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ راغی وای قربان زه خپل مونځ نه او جمله وظایفو نه علاوه تاسو باندې درود شریف وایم دا ښه خبره ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیره ښه خبره ده خو که ته له دې نه ور زیات کړې نو نوره به ښه شي. نو هغه وایي قربان زه به خپل فرض مونځ او نوافلو نه بعد چې کوم زما وخت پاته کېږي او نیمه حصه به زه نور عمل کوم نیمه حصه به زه په تاسو باندې درود وایم. الله محبوب ورته فرمایي ښه خبره ده خو که ته ور زیات کړې نو نوره به ښه شي. نو دا عرض کې قربان فرض مونځ نه بعد خپلو وظایفو نه بعد به زه 3 حصې په تاسو باندې درود وایم دا یوه حصه به بل کار کوم. الله محبوب ورته فرمایي ډېره ښه خبره ده ای ابی بن کعب خو که ته ور زیات کړې نو دا به ستا دپاره نور هم غوره شي. دی وایي قربان فرض مونځ نه بعد چې په ما لازم دی هغې نه بعد چې زه کله هم وزګارېږم زه ابی بن کعب وایم بل عمل به نه کوم په تاسو به زه درود شریف وایم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي ای ابی بن کعب الله به دې دا درود د ستا هر کار دپاره کافي وګرځوي. ډېر غوره عمل دی. موږ ته د الله رب کریم په شوق سره کولو توفیق نصیب کړي.